بسم الله الرحمن الرحیم. د ماګرانو د موسی علیہ السلام کوم خبره لګیا وا چې هغې ته بني اسرائیل وایي او هغه زمانې کې مصر کې دوه قومونه آباد و، یو ته به قبطیان ویله او بل ته بني اسرائیل. بني اسرائیل تاسو ته ما ویلي وو چې دا د حضرت یعقوب علیه السلام اولاد ده. د هغې 12 زامن دي، په دا 12 کې یو بنیامین او بل حضرت یوسف علیه السلام ده. رب العالمین ذات فرمائی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ اعلانو کہ اے بنی اسرائیلو د حضرت یعقوب علیہ السلام بچیانو، تاسو یاد کو تاسو باندې ما ډیر نعمتونه کړي دي. نعمتونه څرنګه په کړي دي؟ الله بنی اسرائیلو کې 4,000 پیغمبران راوستی دي. مشهور پیغمبران حضرت موسی علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر 4,000 پیغمبران راغلی دي. او 3 مشهور آسمانی کتابونه تورات، زبور او انجیل. دا الله غټ نعمت ته کنه. یهودیانو ځکه په نبی علیہ السلام باندې ایمان نه راوړو چې ضد یې کاو. د ضد علاج نسته. ضد چې دا نور هر شی علاج کیږي ښه، خو چې یو سړی ویشي او جان تر توده کی او ته ورته وایې چې ګیره سهار مانځه ټیم ده که نه، ته وایي نو دا دې ویشېدل مشکل دی ښه. چې یو سړی ښه خبرې او دی ضد کوي، ضد علاج نسته ښه. نو بني اسرائیلو کې باندې ډېر نعمتونه دي. الله وایي په تاسو ته ما فضیلت درکړی ده، مقام مې اوچت درکړی په دوانو جهانو کې. الله من او سلوا او نبیان او کښلي کتابونه ورکړي دي. الله واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس. الله وایي تاسو وډارسو هغه ورځې نه مراد قیامت ده. الله وایي دې نه وډارسو چې یو انسان یو نفس به د بل په کار ورنسي. په دې دنیا کې خو دې که جیل کې لاړې، تاڼې کې ګرفتار کړې، پلار او زوی به درسي، ضمانت به دې وکړي. هلته د چا څوک په کار نه دي. الله فرمایي ولا یقبل منها شفاعه، او نه به د چا طرف نه ته چا شفاعت کولی سي چې دا خو پرېږده که نه الله پاکه مه کوه که نه. الله وایي نه نه مکه، خیر ده، ګناه ولې کوله ښه. الله دې موږ سره حساب کتاب نه وکړي ښه. دا ډېره ګرانه چار ده. اوس مې بخاري شریف کې کتل کتاب کې شرح چې نبی علیہ السلام فرمایي چې هلته به الله حساب او کتاب اخلي. نبی علیہ السلام کورواله حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین حضور پاک ته فرمایي چې الله حبیبه، الله خو فرمایي چې زه به خلکو نه ارسان حساب او کتاب اخلم. ویل عائشې دغسې ده، خو که الله یو ور موږ نه حساب کتاب واخیسته که نه بیا ټول سره هلاک یو. خالی الله ته پیش کول به وي. که حساب کتاب د سترګو او غوږونو دماغ واخیسته، څوک په حساب ورکوي یاره؟ د دې زندګي د دې فوټ د بدن ته خو وګوره څرنګې پرزې پکې لګې دي. دا سترګو ته ګوره اټومیټک تصویر باسي چې دا سپین ده، چې دا د ریحانه ګا ده، دا جی امیر صاحب ده، دا جی سعید ده، ډایرکټ فوراً فټور وباسي. او غوږو ته ګوره چې څوک غږېږي دا چا آواز ده؟ او نه خو پلانکي والا آواز نه ده. نو دې به موږ څرنګه حساب کتاب ورکوو؟ الله فرمایي ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. او نه به د چا طرف نه چاته فدیه ورکولی سي چې دا نوټونه واخله پلانکای جی آزاد کا. په دې دنیا خو به تاڼېندار ته او سرانو ته جیل نه به څوک په پیسو باندې خلاص کړي. هلته نه سفارش ته لګېږي او نه د جي بل چا ته فایده ورکولی سي، نه فدیه د چا ورکولی سي، ولا هم ینصرون، او نه به د چا مدد کولی سي.
بس جی خلاص ہے کہنا نا اللہ فرمائی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اللہ وی تاسو تما نجات درک دا فرعون ظالمنا فرعون بیا ایغا زمانے چے بادشاہ تا ویلا لکہ مروال صدری لوزیر اعظمی ایغا زمانے کی بیا مصر چی کم بادشاہ ایغا تا فرعون ویلا یونا میں دو ولید ریان ابن ولید دا حضرت یوسف علیہ السلام پا زمانہ کیو دا ډیر نیک سړی و په دې باندې نیکو چې کله حضرت یوسف علیه السلام الله پیغمبر جوړ کو نو خپل تاج واخیست او حضرت یوسف علیه السلام ته په ورسر کو چې بادشاہي لایق دی ځکه الله پیغمبر بادشاہي ته کوا چې بادشاہي خو پرېږدیا دا خو ډېر زور غواړي ښه چې ته اوس ما ته ووایې چې مولوي صاحب دا کرۍ دا شابۍ تر ونچا دا ګاډی تا ولی خیر دا مولوی صاحب وای کنه تاسو مونږ نه کوو امام وای امام هر وخت مخته چې ته مخته ولاړې نو خیر ګاډي ډرایور دی ته مخته چلاوه کنه موږ به دې سورلوي دا خو ډېر زور غواړي چې ټوډي موټر خو ما ته راکړه ما ته خالد جریان بیا خو پرېږداوه خو راکول خو نو یوسف علیه السلام ته بادشاه خپله بادشاهي پرېږدوي چې یوسف علیه السلام قربان دی ته د الله پیغمبر یعقوب علیه السلام بچای د خپله بادشاهي ما بادشاهي درکړه تا ته دا تاج و اخلا پر سارے کا او یو دا فرعون د موسی علیہ السلام زمانے کے د فرعون نام مصعب ابن ولید دا ډیر جابر او ظالم سړی الله مذمت بیانوي فرعون ذی الاوتاد اللہ وی فرعون دادا میں خو ٹھکون کہو نو اللہ وی تاسو تما نجات درکل فرعون ظالمنا یسومونکم سوء العذاب چی تاسو بیا مسکولو پا بد عذاب باندے یذبحون ابناءکم او تاسو بشیان بیا علالول ویستحیون نساءکم او تاسو بی بیانی بیا پریردولے دا فرعون دور ظالمو چی خلقو پپشو باندے لاسو باندے میخون بیا ٹرکول ماشومانان بیا علالول نجومیان اور توائی بادشاہ قربان دیسان اتا بادشاہی کی یو حالک را روان دا موسیٰ نام بیائی داغی لاسا بتا بادشاہی غر کی ری اللہ تفسیر ابن کثیر والوائی چھ 2,000 معشومان فرعون علال کردی دی حضرت علامہ بونی رحمہ اللہ یو عالم ترسودہ ولی اللہ یو کتاب دا شمس المعارف دمو والکتاب دا عملیات اغوائی سے 70,000 کسان 45,000 کسان فرعون علال کردی معشومان دی موسیٰ علیہ السلام براتلاک باندے چھ دا رائے نسی خو اللہ ویل دا سے بنی موسیٰ برا درمی او ایتا کو تا بدرجی او دیر سکالا بتا پو کور چھ اللہ وی زم موسیٰ ستے رہوں اللہ بادشاہی تا گورا موسیٰ د ختماو موسیٰ اللہ فرعون کور تراو سو او دیر سکالا یا باندے دا فرعون کور کی موسیٰ تیر کری دیشا نو اللہ فرمائی دا بنی اسرائیلو تا خپل نعمتون ورشئی چی تاسو می دشمن نخلاص کرو او بی بیان بیا پریردولے وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اللہ وی پا دے خبرے کے دیر زیاد عبرت او سبق تا تاسو رب طرف نچلوی رب مودا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اللہ وی تاسو تا وشکل ما اسمندر پٹاو کو کنا بے تاسو تا ما نجات درک لفرعون او فرعون میں غرق شکل موسیٰ علیہ السلام دا اردو خبر دا چیتا بیا برائی سشاتا اونی سپارے کے راجی شکل موسیٰ علیہ السلام سہر اوت ملگرو سارا برائی کلزم تا ورسے دا شاتا فرعون حامان پسی پریجی او 6 لاکھ فوج پریجی آگے دشمن پیچھے دشمن آگے دشمن سمندر را گئے او شاتا فرعون او 6 لاکھ فوج روان دا او ظالم بندی فرعون ملگری موسیٰ علیہ السلام تاوی چی حضرت پیغمبر قربان دیسا شاتا دشمن دا فرعون روان دا او مختا تو گورا سمندر روان دا موسیٰ علیہ السلام کم پلا توجہ کروایو اللہ طرف تا و اللہ تمہیں مدد کوئے کنا کوئے اللہ ارتے موسیٰ سے تاثر اولانے کنا والے ڈارے دے دالاش کی کم ٹنڈے دے نا دا شعیب علیہ السلام ورکڑے وا شعیب علیہ السلام تا پلانکی او پلانکی دا اغا ٹنڈے وا چھ حضرت آدم علیہ السلام جنت نراوڑے وا او موسیٰ علیہ السلام زم دا او شعیب علیہ السلام اسخر دا وجہ ٹنڈین دا لشڑک پا سمندر تاورکا چی اوبی اوالے اکل داخلی چی اوبی پو لشتے اوئی بے لار جوڑی دی دا چی اوالے اوبو وزرے درے اللہ ورطالہ 2 کے بلے 2 کو ملا پو ورگڑے رکنا موسیٰ علیہ السلام پو سمندر باندے آ غاڑے ہو فرعون دے غاڑے ترورہ سے دا
فرعون خو پوه خو وکنه بادشاه موږ غوندې بې عقله بادشاهان خو نه و کنه چې انګی خرڅوي او څوک چې مشی خرڅوي. نو جی فرعون چې کله راغی اوس ودرېده خلک ورته جی په ورځه کنه ویله سمندر نه وي نو اوبه دي. حامان ورته وایي جی په ورځه کنه یاره چې د موسی ته یې لار ورکړه ته خو بادشاهي درکوي. تفسیر کې وایي چې هغه اسپه نه وه اس پې زور کاو په شا په مخ نه تله اس پې ته دا شعور و چې غرقېږم. خو چې کله 6 لاک فوج او فرعون ورګډ سه کنه الله جبریل ته ویل جبریل اوبه پر پرېږده چې اوبه پر راغلی فرعون او لشکر ټول تباه و برباد سه. 6 لاک فوج سمندر کې غرق او فرعون لاش شپږو میاشتو بعد وغورځاوه. هغه ده په عجایبګر د مصر کې نن پروت ده او من راړی پسه ده. نو الله فرمایي چې ما فرعون غرق او وانتم تنظرون حال دا و چې تاسو ورته کتل او دا ډېر زبردست خوند کوي چې دشمن دې غرقېږي اوبو چې او تو ورته ګورې. نو الله فرمایي دشمن مې غرق. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. الله وایي چې موږ وعده کړې وه حضرت موسی علیه السلام سره 40 شپې بیا تاسو بیا عبادت تخصی ونیوئ دې نه بعده. دا موسی علیه السلام ته الله ویلو چې رایسه 10 شپې رایسه کوئی اتور کې ما سره خبرې وکړه یو کتاب به درکوم چې هغې نام تورات پی چې 10 شپې کله پوره سلی که نه الله ورته 10 شپې نور اعتکاف کتاب به درکوم. جانشین حضرت هارون علیه السلام وګرځاو. حضرت هارون علیه السلام د موسی علیه السلام مشر ورور و. دا فرعون لشکر چې کله غرقېده که نه او موسی ته الله نجات ورکاو. موسی سره یو ملګری و خو اصل ملګری نه و منافق و. هر زمانې چې منافقین سته ده او هر زمانه چې نیکان خلق ستا. دلته یو سړی و د نام موسی ابن ظفر و سامري قبیلې و. دا منافق و چې جبرائیل امین کومه خټه اخیستې وه که نه او فرعون په خولې ورمنډلې ورچوړه کړې وه چې فرعون اوس کلمه نه وایي هغه خټه د سړي اخیستې وه او یو یې سرو زرو لاسپینو زرو بد جوړ کو غوا په شکل او دا خټه یې اور واچوله. نو دا سیبه ټک ټکا ټک ټکا آواز کاو. نو دغه موسی ورته ویل دغه درواغزن موسی د منافق چې هغه موسی علیه السلام لاړو خدای ته ورغی ختم او دا مې نه وای خدای تر ته راوړ. کمکل خلکو بني اسرائیل یوه فتنه او بله فتنه دوی به غوا ته سجدې لګولې. نو الله فرمایي تاسو دغه نه بعد دخسي عبادت شروع کو وانتم ظالمون. حال دا چې تاسو جان باندې ظلم وکړو. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون. او بیا الله وایي ثم تراهی باره دینه بعد تاسو بیا معاف کړو دی ګناه نه مې معاف کړو لعلکم تشکرون شاید چې تاسو د ما شکر گزار جوړ سو. وإذ آتینا موسی الکتاب الله وایي موږ حضرت موسی علیه السلام ته کتاب ورکړو. کوم کتاب ورکړو ټول وایو تورات ورکړو شاباش دی خلیله جلیله. نو الله فرمایي موږ موسی علیه السلام ته کتاب ورکړو والفرقان او داسې کتاب چې حق او د باطل من چې فرق پې کو لعلکم تهتدون شاید چې دا کتاب تاسو نیولی بني اسرائیلو تاسو به نیکان او هدایت ور جوړ سي. و آخر دعوانا الحمد